کوشش وکړو، بلکې موږ ته هېڅ ثبوت میلاو نه شو. اوس لږه پته لګېدلې ده چې لیبیا دغه سکوډ د رهنمای ده، هغې سره دا هلکان ګرفتار دي. ټوله فیملی په اور کې ده. یو آرمي نه استعفا ورکړې ده، هغه یورپ ته تللو، هغه هم په دې کې ګرفتار او هلته پاکستاني ایجنټان ناست دي، پیسې والي نمبر بلا چې کوم اکاونټونه باندې پیسې ایکسچینج شوي دي هغه ټول مې اف آی ته ورکړي. وروڼه یې دي هغه یې چې کمر کوي او کار سې کوي، لکه موږ چې هېڅ مسله نشته. لږ غریب سړي خبره شونه پېښور کې مې اف آی آر دفتر کې مو درخواست لیکلی ورکړی، مو اف آی آر مو کړی دی، لیکن هېڅ هغه نشته. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میرے ساتھ ضلع نوشہرہ نظام پور کے رہائشی موجود ہیں نوجوان. ان کے بڑے بھائی آدم خان بھی انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ کر اپنا مال اور جان تقریباً گنوا بیٹھے ہیں. 1 سال سے وہ لاپتہ ہیں اور ان کا سراغ نہیں لگ سکا ہے. انہوں نے بھی تمام متعلقہ فورمز پر آواز اٹھائی ہے ان کی بازیابی کے لیے، لیکن ان کو ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. کم سڑے ہو آئے سر څه خبره شوی وه، 100 روپو کې معامله تېر شوی و، اوس څومره ټایم کېږي چې دا بېدرکه شوی دی؟ زما ورور چې تللو راجا ظفر نامې نوم د عادلاور ده، هغه موږ په 38 लाख روپۍ خبره کوه اټلي ته رسېدل. صحیح دی. چې کله چې دا موږ اټلي ته ورسوو نو هله به تاسو پیسې مونږ نه ختمې شي. ٹھیک دی. زما کزن د سره مخکې نه رابطه کړې وه، هغه په اټلي کې دی، هغه ورته ویلي وو پیسې ورله هغه رالېږلي وې، ځکه چې مونږ خپل میډل کلاس لوک دي، دومره وس مو نه و. قرض ما اغشتی وی، چلته کارو وبه ګټي، دلته به قرضه به ادا کړي او خپل ژوند به په سکون به تېروي بیا. دغه ته به ورکړي. نو دا تللی دی تقریبا 18 دسمبر نه د کنټري کې موږ سره بند شوی دی. د 18 دسمبر د 2025 تقریبا 9 میاشتې برابرېږي، 8 میاشتې 8-9 میاشتې برابرېږي چې د موږ سره کنټیکټ نشته. صحیح دی. موږ هره طریقه باندې مو هغه کوشش وکړو، بلکې موږ ته هېڅ ثبوت میلاو نه شو. اوس لږه پته لګېدلې ده چې لیبیا دغه سکوډ د رهنمای ده، هغې سره د هلکان ګرفتار دي. لیبیا نیشنل آرمی سره دی. نیشنل آرمی کې دا چې دا د طرابلس سکوډ ده، ها دا په طرابلس کې ګرفتار دي، لیکن دا پته موږ ته اوس هېڅ پته نشته چې دا په کوم مال کې دي، په کوم کې نه دي. خدای تعالی سبا د انشاءالله را بشي، حوصله مه بایله، خدای مهربانه دی. چې کوم ایجنټ ستاسو ورور استولو چې دا دی وي چې دی به زه اټلي ته رسوم، هغې سره تاسو خبرې وشوه، هغه څه وایي اوس؟ موبایل نه وي چتی، 16 سال وشو چې پاکستان ته نه راځي. ها ویلاور ده، راجا ظفر نام ده. په خپله بهر ناست دی، په خپله لیبیا کې دی. او 100 روپۍ مرله ورکړی وی؟ 38 लाख روپۍ مو ورکړي. ټوټل 38 लाख هم په ایډوانس کې مرله ورکړي؟ ایډوانس کې موږ څنګه هلک لیبیا ته ورسېدو داسې مو هغه ته پیسې ټرانسفر کړي. ها نو ستا ورور لیبیا ته رسېدلی دی، نو بیا تا ټرانسفر کړی اټلي، ستاسو خبره خو د اټلي شوې وه که نه؟ اټلي شوې وه، خو دی وایي چې لیبیا ته موږ کاس راورسوو پیسې موږ ته راکوئ، ځکه چې موږ مخکې به پیسې ورکوو. صحیح. نو دې کې څوک زامن و که نه؟ 38 लाख روپۍ یو سړی چې پاکستان 14 کالونه نه دی هغه ته دې حواله کړل؟ نه، نو دا زما کزن سره کنټیکټ و، اوس هغه نمبر نه اوچتی، د مونږ نمبر نه اوچتی، مونږ لاهور کې هغه کور ته تللي یو، لیکن هغه یوه بوډۍ کوروداني ده، نور هېڅ کوم نشته. وروڼه یې دي هغه یې چې کمر کوي او کار سې کوي، لکه موږ چې هېڅ مسله نشته. اف آی کې مو پېښور کې مو اف آی آر دفتر کې مو درخواست لیکلی ورکړی، مو اف آی آر مو کړی دی، لیکن هېڅ هغه نشته. دا راته ووایه چې ستا د ورور عمر تقریبا څومره و، د ده بچي څومره دي، هغه بچي اوس دې وخت څه کوي لګیا دي؟ تقریبا 38 سال عمر د 3 بچي دي. ها بچي یې څه کوي، سبق وایي؟ لور نه څومره دي، زامن څومره دي؟ یو زوی تقریبا 8 سال کا ده، 2 کالو ده، 2 وړه دي. ها ایو سکول وایي او 2 وړه دي. نو هغه چا نه تپوس نه کوي چې یاره زما تا نه ته تره یا نیا نه نیکه نه چې زما پلار به کله راځي، څنګه تللی دی؟ کوي، بار بار کوي. موږ ورته وایو چې یاره بار ده راځي به. ها او هغې ښځه دی وه، کم هغې تقریبا چې 1 کال وشو تقریبا خاوند یې کور نه تللی دی چې ځه څه بچو مستقبل به ښه کړم. هغه ښځه نه، ما ټوله فیملي په اور کې ده. اف آی تا ته څه ویلي چې اف آی ته اف آی آر هم وکړو، هغه تنې نیولی دی، هغې خلاف څه کاروایي وکړه؟ هېڅ کاروایي نشته. ها څه وایي اف آی مشران تا ته څه وایي ته سره دا اف آی مشران دغه وایي چې موږ کوشش کوو لګیا یو.
نو تا ته پته ده چې دا سړی ستا ورور په دې وخت لیبیا کې قید دی، نو دا مشرانو ته چې کوم انتظامیه کې ناست دي په ښو عهدو باندې ناست دي، هغوی ته تاسو نه وایئ چې د دلته ورور هم د لیبیا انتظامیه سره خبرو کې دا واپس راولئ؟ لږ غریب سړي خبره نه اوري. هغه چې کوم ستا ترور زوی یا کوم هغه ماما زوی و چې دا پیسې درله قرض درکړي دي، نو هغه اټلي کې دی، هغه سړي سره نږدې نه دی؟ هغه پوره کوشش کوي هر یو کس ته پیسې لګي چې د کس معلوم کړي، خو هلته پاکستاني ایجنټان ناست دي پیسې والي نمبر بلاک. تا چاله پیسې ورکړو؟ تا په کم اکاونټ کې استولې وې؟ کم سړي ته پیسې د پاکستان کې ورکړل اټلي ته رسول؟ چې کوم اکاونټونه باندې پیسې ایکسچینج شوي دي هغه ټول مې ایف آی ته ورکړي. ها او پاکستانیان دلته څوک ضامن نشته ستاسو؟ نه پاکستاني څوک نشته. نو دا خو تا داسې سړي د پیسې نه پېژنې نه دي تعلق؟ اکاونټونه پاکستاني دي، هغه ورونو ته راغلي دي، هغه رشته دارانو ته راغلي دي، هغه یې چې موږ اکاونټونو ته تاسو پیسې راغلي موږ پیسې لګلي تاسو دې وشي موږ نه جمع. نو ته هغه ته چې زما سړی نه درسلی هغې ته نه چې زما پیسې راته واپس کا؟ هغه موږ ته په جواب کې وایي چې لیبیا کې د ورشه چې څه ورسره کوئ هغه وکړئ. موږ لیبیا ته چېرته لاړ شو؟ هغه سړی د دې رور چې کوم رانه دی هغه یادې لګي لیبیا کې دی. اوس ستا حکومت نه څه مطالبه ده؟ موږ حکومت نه دغه مطالبه ده چې موږ کسان هلته ګرفتار دي چې دا آزاد کړي. آزاد کړي. دا ټوټل څومره پاکستانیان دي ستا سره د ستا وروره؟ دا تقریبا 37 کسان دي. ها دا 37 کسان؟ 37 کسان صرف د کې پی کې دي، په دې کې څلور 15 خو پنجابیان ولې موږ سره کانټیکټ کې دي. یو آرمي نه استعفا ورکړې ده هغه یورپ ته تللو هغه هم په دې کې ګرفتار دی. آرمي نه استعفا ورکړه ده بهر تو عام ور کې هغلته ګرفتار دی؟ هغه هلته ګرفتار دی. موږ سره هغه کومه فیملی چې دا موږ سره په کانټیکټ کې ده. دا تاسو یو بل سره رابطه څنګه کوئ؟ دا بس یو مولانا صاحب موږ کزن موږ ټول راغونډ کړي. ها او هغه څنګه هغه یې څه واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی، څه په فیسبوک پیج کې؟ سوشل میډیا واتس اپ ګروپ دی، لیبیا ګروپ یې درګلی. نو دې کې تاسو نور چا سره خبره تر وکړه که هم نه کړه؟ دې کې د مولانا صاحب موږ مشر کړو د ډېرو خلکو سره خبرې وکړې، هر ادارې کې موږ کاغذونه جمع کړو، لیکن هېڅ دغه رزلټ رانه. ستا مور بیبي او پلار اوس څه وی لګیا دي؟ ای په کم حال کې دي؟ خدای تعالی صبر وکړي، ان شاء الله ورور به دې راشي، حوصله مه بېله. که تا هم حوصله بېله هغه مور پلار به دې څوک سنبھالئ، هغه وروڼه به دې څوک سنبھالئ؟ پلار دې موږ ته نه بېل دی. ها او مور بیبي دې جمدی ده تاسو سره ده، نو مور له به څوک هغه حوصله به ورکوي؟ ته هم ته زوی تاسو څو وروڼه یې ټوټل؟ دوه. یو چې تا بهر تللی دی هغه غیب شوی ته؟ اوس کور خرچ څنګه چلوي لګې څه کوي؟ ولې چې هغه خو تا پیسې هلته قرض هم واخیسته وته چې میڈل کلاس رہے یو دن لاڑو مشکل سر. آپ نے ان کی باتیں سنی. ان کا بڑا بھائی ہے آدم خان، 38 سال ان کی عمر ہے، اس کے 3 بچے ہیں. ایک اپنے کزن سے ادھار لے کر وہ اٹلی جانا چاہ رہا تھا. جس ایجنٹ کو انہوں نے ادائیگی کی تھی اب اس ایجنٹ کا نمبر بند ہے. انہوں نے یہ تمام جو رقم تھی 38 لاکھ روپے وہ اس ایجنٹ کے بھائی جو تھے پاکستان میں رہائش پذیر ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی. اب بھائی بھی انکاری ہیں. وہ جب یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی نہیں مل رہا اور ہماری رقم بھی آپ نے ہڑپ کر لی ہے تو ہمیں بھائی بھی واپس کریں اور ہماری رقم. تو وہ جو ایجنٹ ہے اس کے اہل خانہ اس کے بھائی جن کے اکاؤنٹ میں یہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے پاکستانی اکاؤنٹس میں وہ ان کو کہتے ہیں آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں، ہمارا بھائی ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اب حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 37 نوجوان اس وقت لیبیا کی جیل میں قید ہیں. ان کو لیبیا نیشنل آرمی نے حراست میں لے رکھا ہے. 1 سال سے ان کا اپنے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. جو نوجوان اس وقت لیبیا میں قید ہیں ان کے اہل خانہ شدید کرب سے گزر رہے ہیں. ان کے جن کے والدین ہیں حیات ہیں وہ والدہ کی حالت نازک ہے، والد پریشان ہیں. بچے اپنی والدہ سے بار بار اپنے والد کی واپسی کا پوچھتے ہیں. جو خاتون ہیں جن کا شوہر گیا ہے وہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ جیسی زندگی گزار رہی ہیں.